د سواد په ولس باندې لږ رحم وکړئ. موږ په ثابته نړۍ کې مه بدناموئ چې زموږ د سواد یو داسې نوم تاسو خور کو چې دلته کې غلان دي، دلته کې ډاکوان دي، دلته بدامني ده، دلته دا چل دی، دلته کې سیاحان راځي خپلو چکر وله. تاسو دا سیاحان د سواد نه تیمبک کوئ، بل اړخ ته یې اړوئ. زموږ د سواد دا خلک په کیسه موږ الریډي په غربت کې موږ اوسېږو. زموږ سیلابونه راغلل، په موږ باندې د طالبانو هغه خطرناک دور راغی، زموږ د خلکو کاروبارونه هر څه خراب شوي دي. ایله ایله اوس لږ ډېر حالات صحیح شول چې سواد ترقۍ طرف ته روان شو، نو اوس یې پکې دا ګیم شروع کړو چې دلته کې لوټ مار کېږي او دا کېږي او دغه کېږي. نو موږ صرف د دې ادارو نه دا خواست کوو چې برای مهرباني تاسو په دې باندې اکشن واخلئ او د دې ډي پي او خلاف او بیا کم اهلکارانو چې په دې کې لکه د پرس سره کار نه دی اخیستی، په خپل پرز یې نه دی ادا کړی، د هغو خلاف تاسو کاروايي وکړئ. نو دا به زموږ د سواد په ولس باندې تاسو یو غټ احسان وکړئ، ځکه چې د مردان خلکو زموږ سره ډېرې ښې بدې کړي دي. د سواد په حالاتو کې هغو موږ له کورونه راکړي دي، زموږ خدمتونه یې کړي دي د آی ډي پیزو که نه. نو موږ د مردان ولس ته خواست کوو چې زموږ نه د سواد ولس ټول داسې نه دی، دا به یا به د بهر خلک به هغو به چېرته غلا ملا کړي. ستاسو ولس، ستاسو دا کم میلمانه چې ګرفتار شوي دي، موږ په دې باندې هم ستاسو نه د سواد ولس موږ بخښنه غواړو او انشاءالله ستاسو دپاره به موږ دا اواز د قانون ادارې کې که عدالت یي که هغه میډیا یي په هر فورم باندې به موږ دا اواز مخکې رسوو. مهرباني جي.